اوس پنجاب کې د پنجاب حکومت یو قانون پاس کړی دی خصوصا په دې ورځو کې چونکه شیعاګان راوتی وکنه هغه په چوک چوک کې لګیا دي صحابه پسې بد رد وي د چا تکفیر کوي عائشه رضی الله عنها ته د زناکارۍ نسبت کوي قران کریم ته تحریف شده کتاب وي عمر فاروق ته د کفر نسبت کوي خالد بن ولید رضی الله عنه نعوذ بالله د ډاکونه علاوه بل لفظ نه وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه کافر وي علی الاعلان چوک چوک کې په سوشل میډیا هم شیر کوي بدی حالاتو کې د پنجاب حکومت یو قانون پاس کو چې دا حدیث ذکر کو زتا سو تویل اذا رايتم الذين يسبون اصحابي نبی علیہ السلام فرمایل کله چې تاسو د خلک وینئ چې هغه زما صحابو ته کنځلي کوي رد بدی وي فقولوا لعنت الله على شركم نو تاسو وایئ چې پتا سو باندې د خدای لعنت وي لعنت په لګي دا لعنتيان دي نو د دې حدیث په بیانولو باندې چې چام بیان کو په منبر باندې یا په چوک کې یا په محراب کې یا په غش کې یا په تبلیغ کې نو دغه خلاف قانوني کاروایی کول شي اف آی آر درج کړه د خلاف دا زموږ مسلمانان دي شیعه لګیا دي زموستا ایمان چیلنج کوي د اسلام بنیاد چیلنج کوي صحابه کرامو ته کنځلي کوي رد بدی وي او که یو مسلمان په منبر باندې په محراب کې په کوڅه کې د صحابو دفاع کوي نو دا مجرم دی نو کو دې ته ویل کېږي جرم د صحابو دفاع ته جرم وي نزه یو ادنا مسلمانم اولنې مجرم زېما یو ورځ خو به مرګ راځي کنه دا قدم نشتا یو ورځ به مرګ راځي مړه د صحابو په دفاع د مرګ راشي د صحابو نه د جان مال ارث قربان دي ولې هغه خپل جان مال اولاد قربان نه کړل موږ دا غینه خزوانه یو خلک یو ډیر نیک یو ډیر ایماندار یو دا زمونږ د پنجاب د حکومت د ایمان حل دی افسوس راځي په داسې مسلمانانو باندې نو کم مسلمان بني سي کم عالم دین بنا منبر نه راکوزه او جیل ته ویل راکې تکړه شي تاسو دا خو موږ د خدای نه غواړو چې د پیغمبر علی السلام په ختم نبوت باندې دا کړي په وینو سرشي قسم دې چې دا غواړو د صحابه په دفاع باندې دا جسم لوټ شي دا خو د الله عطا د چې موږ ته نصیب کیږي با دا خو د الله او خصوصي نظر د چې دا جسم د صحابه په دفاع قربان شي زه د خپل بچی د پاره د خپل لور د پاره د خپل مور او د خزې د پاره چې څوک په کنځلو کې خپل ځان قربانو ولې زما په عزت حمله وشو نو چې کله زما په ایمان حمله وشي زما په عقیده حمله وشي ا دې وخت زه خاموش یم دغه خاموشۍ نه مرګ بهتر دی چې دا ته په خپل سترګو نه وي دا خلک راوتی دي زمونږ ایمان چیلنج کوي او زه په منبر باندې دا نشم ویلي چې صحابه معیار حق دي په شرح د مسلم کې علماء لیکلي دي کم سړی چې صحابي ته کنځلې کوي يعذر حکومت وقت لدا پکار دي چې دا مجرم دی رونی سي او دل د تعذيرا سزاءن کوړې ورکی جیل کې دی واچي جلاوطن دی کی او سیستم څه دی چې څوک د صحابو دفاع کوي به مجرمي دین سوي او زمونږ حکومتي طبقه وجه صدا حکومتي طبقه هغه شي نه دي چې نه د دین نه خبر دي نه د قران نه خبر دي نه ولا سورته اخلاص ور دي نه فاتحه ور دي دغه لوخي رواني مشران شوی دي دوی خو بخامخه د کفر تایید کوي نو دوی رسنه خبر دي چې صحابه څه کوي دوی رسنه خبر دي چې قران څه کوي د سونې په قدر خو زرګر پويږي کنه عام سړی ته څه پته ده چې په ډېرو کامو کې یو وخت د سونې پرته عام کامو سره ورواچي په چې کله زرګر ته مخامخ ته بیا پته لګي چې نه د یو کانی په ډېر حیثیت دی دی غوند عمر په دنیا کې د دنیا د حصول لپاره خپل جان خپل ایمان ارزښت ورکړي دي د څه پته را صحابه څه ته وي نو دا د دې قانون دی په چا د صحابه دفاع وکړه نو نعوذ بالله دا مجرم دی دمانه به اف آی آر درج کیږي دا به قانونا عدالت ته دمانه برور د سزا فیصله کیږي چې دا فیصله کړي د دې په خپل ایمان ویلي